دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محقق العصر حضرت العلامہ مفتی سردار علی کہ آپ سے مخاطب ہو جائے. مفتی صاحب نعرے جواب راکیں. نعرے تکبیر. خبکی گئے مو خود سیاسی جلسہ جلوسی خان سے برازی منصومہ صادری اولو کنا نبی علیہ السلام وارث را پاسی زمان دا بچو ختمون دی نن خوشحال ایو. نعرے تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت. تاج و تخت ختم نبوت حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی سے. الحمدللہ وحدہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کروں گا بات ادب کے اندر جیسا کہ صحابہ پہ سلام ہے درود کے اندر. کروں گا بات ادب کے اندر جیسا کہ صحابہ پہ سلام ہے درود کے اندر. اور صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے. صحابہ کی عظمت کا نعرہ وہی لگاتا ہے حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر. اور یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے. یہ سچ ہے کہ خطرے اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے. دانچ د جانان غاڑ میں پگلو خیستکیگی. دانچ د جانان غاڑ میں پگلو خیستکیگی. گلن میں جانان تا پکتلو خیستکیگی. گلن میں جانان تا پکتلو خیستکیگی. او بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی. بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی. ہر طور پدغ خورو لغڑی دلو خیستکیگی. ہر طور پدغ خورو لغڑی دلو خیستکیگی. او دانچ مدینہ گنی اول مدینہ وا. دانچ مدینہ گنی اول مدینہ وا. یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیستکیگی. یسربنا مدینہ شوا
ستا پتللو خیستکیگی او زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم زما درود سلام پزان منظور کا پیغمبرہ عمل د درودونو پلستلو خیستکیگی عمل د درودونو پلستلو خیستکیگی پنیت د عبادت درود شریف ټول وای اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت ممتاز عالم دین نمونہ اسلام جانشین اکابر علماء دیوبند انٹرنیشنل ختم نبوت عظیم رہنما حضرت العلامہ مولانا محمد جہانگیر صاحب دامت برکاتہم ودامت فیوزاتہم ودامت حیاتہم لائق صد احترام خطیب مسجد حاضہ نوجوان عالم دین مجاہد ختم نبوت ہر دل عزیز شخصیت حضرت العلامہ مولانا محمد اسرار صاحب دامت برکاتہ العالی دیگر علماء کرام طلباء اعزام ضلع مردان گردنوام مضافات غیور عزتمند و مسلمانانو ختم القرآن پا مناسبت سره مونږ تاسو شرکت کړي موقع مناسبت سره اختصار سره چند گزارشات تاسو مخې ته کېښودل غواړم هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم توجه شته چې د چا مخې ته خالی ځای دا ختم کې داسې لږ لږ رانږدې شي ټول داسې لږ لږ رانږدې شي د انتظامی والا نه علاوه چې نور څوک ولاړ دی هغه کښېنې انتظامی والا دا محافل مجالس پته نشته بیا میلو شي یا میلو نشي دا ماشومان هم کښېنې ولاړ ماشومان هغه لرې ماشومان داسې لږ رانږدې شي ذوق شوق مظاهره وکړو پیله خبره ذهن کې دا کېدی دا مسجد دی د مسجد خپل آداب دي او چې کله علما مشایخ مونږ تاسو ته مخاطب شي نو چې زمونږ ذهن دای زمونږ سوچ دای چې په داسې مجالسو کې مونږ ځان کې کمی محسوس کو ځان ګناهګار وګڼو ځان کې کمزورۍ مخې ته کیدو چې زه د محفل مجلس سره راغلم د جمعې ورځ ده د جمعې مونځ مې وکړ خو ربه ګناهونه کې لږ پتې ما ربه اوسه پورې مې ته خفه کړې وي ربه اوسه پورې مې ته ناراضه کړې وي ربه تا سره د محبت دپاره لقا دپاره الفت دپاره د خاتم الانبیا د عظمت دپاره د قرآن د ختم القرآن د عظمت دپاره او ربه ستا رضا حاصلولو دپاره راجع شوم بېشکه دنیا کې لړلې شوې ما دنیا کې آلوده شوې ما دنیا سره لګېدلې ما خو ربه زه ډېر کمزور خو ستا در ته راغلم ستا دې در نه ډکه جولې ځم ربه ستا دې در نه لپه کې څه وړل غواړم ربه ستا نه څه غواړم چې دې ځای دې ځان محتاج وګڼو حاجي صاحب او ځان دې کمزور وګڼو چې زه ما کې ډېر کمی دي دا کمی پوره کول غواړي ما ته ډېر حاجت دی دا حاجت پوره کول غواړي زما هر چا سره تعلق ټیک دی لیکن رب سره مې تعلق ټیک نه دی دا د رب تعلق به په اعلی درجه کې دا خاتم الانبیا سره تعلق به په اعلی درجه کې څنګه جوړیږي چې دا سوچ او دا فکري او داسې مجالس یې کینو بیا به پیدم کیږي بیا به د دې راتللو اجر او ثواب هم وي او که نه هسې یو ذوق شوق او خوند او لذت دپاره راغلو او لږ ساعت دپاره مزه اخیستو دپاره راغلو او پروګرام د دعاو شو ختم شو تاسو هم زه ځم نو بیا به د دې مجالسو محافلو د دې اجتماعاتو هېڅ فایده نه داسې مجالسو کې چې کینو د خپل ځان د بدلېدو د خپل اخلاق معاملات عقاید او خپل جذبات د دنیا د ډیروالي جذبات نه او په دنیا کې د وړاندې کېدو جذبات نه زما او ستا جذبه دی ما او تا په آخرت کې دینی اعمالو کې موږ وړاندې شو دغې وجې نه چند گزارشات ستاسو مخې ته کېښودل چونکې ختم القرآن دی ماشومانو ختم کړي زم راغلم تاسو هم راغلی ما ته هم دعوت میلو دی تاسو ته هم دعوت میلو دی ما هم ازیر کړي تاسو هم ازیري کړي څو ماشومانو ختم دی ختم د څو کسانو دی لسو ماشومانو ختم دی دې ماشومانو چې دا قرآن ختم کړ دې ختم لزه ولې راغلم
ځان نم تپوس کوم بیا تاسو نه تپوس کو تاسو ولې راغلې بیا داسې ویلی شم ما حاضري ولې وکړه تاسو دا حاضري ولې وکړه دا محفل ولې جوړ شو دا د ختم القرآن دا محفل ولې جوړیږي دا علما ولې راځي دا مشایخ ولې راځي دا ثناخوانان مصطفی دا نعتخوانان ولې راځي دا قاری صاحب ولې راځي دا اجتماع ولې راځي توجه کوم ماشومانو لسو ماشومانو چې نن قرآن ختم کړ دوی چې کله قاعده شروع کوله تختې نمبر 1 دوی چې کله پړومبي ځل رال نه نظر راغلیم نه تاسو راغلی وي دوی چې تختې نمبر 1 وي نه زوما نه تاسو وي دوی چې تختې نمبر 2 شروع کړه نه زوما نه تاسو وي دوی چې قاعده ختم کړه زم نوم راغلی تاسو نه وي راغلی دوی چې الحمد شریف شروع کړ زم نوما تاسو نه وي دوی چې سورته بقره شروع کړه زم نوما تاسو نه وي سورته بقره چې ختم کړه هغه ختم په موقع زم نوما تاسو نه وي سورته آل عمران شروع کړ زم نوما تاسو نه وي سورته نساء شروع کړه زم نوما تاسو نه وي نن اخري دریو سورتونو ختم دي دی اخر ته قرآن ختم ک قاری صاحب خو ځان له بده ورته دریو سورتونه ویلیو زدي ولی راوستم دا مجمع دی ول راجمع کړه دا کاکا ماما داجی صاحب د دې ماشومانو دا مشران خپلوان محلي والدي ولی راجمع کړ دا مجلس دی ولی جوړ ک دا محفل دی ولی جوړ ک د دې دریو سورتونو د ختم د پاره زولي راغلم ته ولی راغلی ماشومانو چې دا نور 15 سپاره څنګه ویلی وا شلمه سپاره څنګه ویلی وا درشتمه سپاره څنګه ویلی وا وشتمه سپاره ویلی وا دا درې سورتونه هم ختم کړیو دې مجلس ته محفل ته ضرورت نو بیا ویل شم دا مجلس ولی جوړ شو زمونږ فقه حنفي یو مسله ذکر کړی دا فقه حنفي یو قاعده ذکر کړی دا چې ته مازیګر جمعه ترالی او سلور وړه رکعاتونه شوي توجه سلور وړه رکعاتونه امام صاحب وکړه خطیب امام مسجد مولانا اسرار صاحب سلور وړه رکعاتونه وکړه ته په لومبي رکعت کې نه وي په دویم رکعت کې نه وي په دریم رکعت کې نه وي په سلورم رکعت کې نه وي خو ته زر لاړې امام قاعده کې دی امام التحیات کې دی تا زر زر چار دام وکړ تا وضو ک تا دس وک او دس نه بعد راغلی لومبي رکعت کې نه وي دویم رکعت کې نه وي دریم رکعت کې نه وي سلورم رکعت کې نه وي امام سره قاعده کې شریک شوي امام سره سلام نه مخکې التحیات کې شریک شوي څوک چې امام سره په قاعده کې التحیات کې شریک شي اگر چې سلور رکعاتونه تشوي الله د جمع اجر او ثواب ورته نصیب کړي دې ختم کې چې څوک نن میلاو شو چا چې په دې دریو صورتونو کې شرکت وکړ بېشکه 15 سپاره کې تاسو نه وي شلمه سپاره کې تاسو نه وي څنګه چې سلور رکعات مونځ کې سلور واړه رکعاتونه شوي دي او ته په قاعده اخیره کې ته په تحیات کې امام سره شریک شوي تا ته جمع ثواب ملاویږي نن چې دې درې صورتونو په ختم کې دې ماشومانو سره چا شرکت وکړ پوره د 10 سپارو د ختم اجر او ثواب ورته ملاویږي دا علماء سره زما استاد ثواب غم دی دی قاری صاحب حافظ صاحب سره زما استاد اجر غم دی دا ختم خو به دوی هم کړیو خو چې څنګه امام سره قاعده کې څوک شریک شي د جمع ثواب ملاوي که نه ملاویږي وای ملاوي که نه ملاویږي نو دې ځای کې چې ته آخري صورتونو کې راغلی کله ختم بخاری کله ختم القرآنی کله تفسیر ختم القرآنی کله د مشکات المصابیح ختمی دا ختمونو کې شرکت دې دپاره چې په خاتمه کې تتمه کې چا شرکت وکړ هغه ته الله پوره د 10 سپارو ختم نصیب کړي لسو ماشومانو قرآن ختم کړ ستا ذهن کې بدای چې دې ماشومانو د الحمد نوالی والناس پورې قرآن یو ځلی وی اجي صاحب یو ځلی نه دی ویلی قاری صاحب ورته وایي بچي الحمد دې ماشوم بیا وی الحمد قاری صاحب بیا وی الحمد دا الحمدلله رب العالمین دا یو آیات دې ماشوم ته وښود دا ماشوم الته په ټپایت باندې خپل رحیل باندې سپاره کوله وکړه الحمدلله رب العالمین بیا وی الحمدلله رب العالمین قاری صاحب بل آیات خو دا آیات دا ماشوم لس پیری وی دا ماشوم دا یو آیات کریمه شل پیری وی دا یو آیات کریمه 50 پیری وی الدا الفاظ دشي الدا جمله ذکر شي الدا آیات دشي نو دامو آیا چې د الحمدلله والناس پوری یو ځل ختم کړي دا یو آیات شل پیری او سل پیری ویلي دا یو ختم نه دي دا په زرګونو پیری دي ماشومانو لسو ماشومانو د قرآن ختم کړي دي ته په زرګونو پیری دا قرآن دا ختم کې شریکی او لوی دولت قرآن دی دنیا کې خلکو ته وایا خان ته وایا ملک ته وایا نواب ته وایا صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلی ته وایا مالکانانو ته وایا خانانو ته وایا عہدو منصبونو والا ته وایا ډیګرو والا ته وایا پلازو والا ته وایا مارکیټونو والا ته وایا کالونه والا ته وایا په کل کائنات کې لوی دولت د قرآن دی لوی دولت وای لوی دولت
او د تربیت منبع د تربیت سره چشمه قرآن دی. امام راغب اصفهانی یو کتاب لیکلی المفردات. المفردات عربی کم دی، اردو کم دی، تقریباً ہر عالم سره لائبریری کی موجود دی. ځان سره نوٹ کا ځان لواخلا. المفردات کی امام راغب الف با تا سا جیم مفردات کی جدا جدا حرفی. معصوم چې کله نورانی قاعده وی حق القرآن قاعده وی د تاثیر القرآن قاری عمر علی صاحب د مدرسې قاعده وی حق القرآن وی اظهار القرآن قاعده وی د قاری عبدالغفور صاحب قاعده کله شروع کی یا اظهار القرآن قاعده وی نه په قاعده کې پہله تخته کم یو د تختی نمبر 1 المفردات وای تختی نمبر 1 المفردات تختی نمبر 1 ستاسو د پاره ما جدا خبري خېدي د پاره جدا دي. اوس تاسو جواب راکې تختی نمبر 1 وای تختی نمبر 1 د دې واس که ستاسو نه تیز شباب کار خرابي. تختی نمبر 1 المفردات. مفردات ورته ځکه وایي چې جدا جدا حرف په دې زده کوي. پهلا الف په زده کوي، با زده کوي، تا زده کوي، سا زده کوي، جیم زده کوي. مفردات امام راغب کتاب لیکلی د کتاب نوم دی المفردات. او بیا په مفرداتو کې د هر یو حرف تحقیق کړی دی. الف کې معنی ذکر کړی دا تحقیق، با کې تحقیق دی، تا سا جیم کې تحقیق دی، قاب کې امام راغب یو ناشنا مسله ذکر کړی. دا ستاسو مخې ته کې خودل غواړم، ستاسو توجه غواړم. توجه شته؟ امام راغب قاب کی لکلی قاب بیا قاب کی قتل ہم معنی الفاظ رو کی بے ذکر کری قتل اولاد. بیا امام راغب قاب کی اشارہ قتل تدا اور قتل کے قتل اولاد. اور قتل اولاد پا دو قسم دی. قتل اولاد وای قتل اولاد قتل اولاد پا دو قسم دی. اجی سے یو قتل اولاد پا زمان جاہلیت کیوں یو قتل اولاد زمانے جاہلیت کے لور چبا پیدا شوا زندہ درگور کیا جاتا. جوندے با لوریانی دپن کی دی جوندے با خخولی. قرآن اشارہ کری بی ای ذنب قتلت. اس وقت تاسو که حاج عمری لدی اللہ بار بار منگ بوزی تاسو ای آمین. تاسو چلار شه د گڑے ٹاور سره چودری کی حرم شریف کی او خانه کعبه ته مخ کی قبله ته مخ کی نو ستادی خي طرف ته غټه کوبری ده. هغه کوبری سره هغه پول سره لاندې ادیره ده، قبرستان دی، مقبره ده چې څه ورته وایي. دا مقبره حاجي صاحب هغه مقبره ده په دې کې وړې وړې ماشومان یې ژوندۍ ښخې کړي دي. دا حج عمرې والا چې یو بل نه ورک شي په موبایل یو بل ته وایي وایي کوم ځای ولاړې وایي ښه د ماشومانو ادیرې سره ولاړې د ماشومانو مقبرې سره ولاړم. دا چې پیدا شوې زنده ژوندۍ ښخې کړي. زما رب قرآن کی تذکرہ اکڑا بی ای ذنب قتلت. دا پا کم جرم پا کم گناہ بانی دا وڑی وڑی معصومانی جوندے خخ شوے دیسے نافرمانی کری وا گناہ کری وا پیدا ہوتے ہی زندہ زبیاویل شم بی ای ذنب قتلت. حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو زوائم بی ای ذنب قتلت. پکم جرم باندھی شیخ حسن جان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو سمرو شہید رحمت اللہ علیہ زویل شم بی ای ذنب قتلت. استاد العلماء استاد المجاہدین مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ 82 سال پا عمر کی ذبح شو ٹکڑے ٹکڑے شو زویل شم بی ای ذنب قتلت. شیخ نصیب خان شہید رحمت اللہ علیہ ٹکڑے ٹکڑے شو زویل شم بی ای ذنب قتلت. سجورے میں ہو زمان جاہلیت کی چی لوریانی بخپلو پلارانو جوندے خخولی سو گناہی کڑی وا سو جرم کڑی وا نو یو قتل اولاد پا زمان جاہلیت کیو یو قتل اولاد دا یو قسم شو. دویم قسم تو وقت کی دا امام راغب ہوئی دویم قسم قتل اولاد دا دی چکم خلق اولاد بچی دا قرآن نا محروم اکڑو دا حدیث نہیں محروم کر دینی تربیت نے محروم کر دینی تعلیم نے محروم کر مرکز نہیں محروم کر خانقاہ نے محروم کر مسجد نہیں محروم کر مدرسے نے محروم کر دینی مجلس نہیں محروم کر دینی محفل نے محروم کر چاچی اولاد بچی دا قرآن نا محروم کر. دنیا حیث دواجی دنیا لالچ دواجی دنیا محبت دواجی چیچا اولاد بچی دا قرآن نا محروم کرو. امام راغب ہوئی دام قتل اولاد کے داخل دی. دا قتل اولاد دی چاچے بچے دا قرآن دا تعلیم نا محروم کرو. دا والدین قاتلان دی دا جسم نا دا اولاد دا بچو دا روح قاتلان دی.
قتل اولاد. تا بچی د دنیا 2-3 پیسو د وجې او بیا دې ته ته ګوري ولې که بچی مې مولا شي څه به خوري؟ صرف د دې د وجې تا بچی د قرآن نه محرومه که، د حدیث نه دې محرومه که، د مدرسې نه دې ځکه محرومه که چې د لوږې مړ نه شي. زه درته یم بچی دې مولا کا، ته بیا ما ته وایي که بچی مې مولا شي څه به خوري؟ یو خبره عوامو کې دا ده وایي که مولا شي څه به خوري، او بیا چې دا عوام خپل میز کې میټینګ کوي نو په میټینګ کې وایي مولیانو خوراکونه وکړه. نو خو ستا خو خپله په خبرو کې تضاد دی. کله وایي چې مولا شي څه به خوري او چې د خوراک خبر راشي وایي مولیانو خوراکونه وکړه. نو په یو خبره ټینګ ودرېږه چې مولیانو خوراکونه وکړه نو مولیان شه چې تاسو هم خوراکونه وکړئ. خو تاسو هم مولیان شئ، ته به هم خوراک وکړئ. دې وجه نه د رزق مسله دا په الله ده. ته کفیل نه یې، وکیل نه یې، ته کارساز نه یې. وهو یتولی الصالحین، د صالحینو کارساز الله تعالی دی. د نیکانو کارساز بلند واسه د نیکانو کارساز قرآن اجي صاحب یو واقع ذکر کړی دا وګوره. فکان للغلامین یتیمین، موسی علیہ السلام هغه دیوال کوږ روي غورځاو بیا یې نیغ که. موسی علیہ السلام هغه بل ملګري حضر علیہ السلام پیغمبر ته وایي مونږ ته د روټۍ ټیم راغی، دوی نه م روټۍ غوښته، په اوباو د روټۍ نه انکار وکړ او بیا دې ورله دیوال راوغورځاو سیده دې که اجرت دې م ترې وانغسته. بیا حضرت حضر علیہ السلام د هغه درې واړو خبرې وضاحت کړي. تاسو واقع اورېدلې. بیا حضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته وایي اوس وخت کېده واما الجدار، هر چې هغه دیوال دی فکان للغلامین یتیمین، دا د یتیمانو دی. خو راجي صاحب دو پیغمبرانو دیوال نیغ که. چا دیوال نیغ که؟ چا دیوال نیغ که؟ تعمیر چاو که؟ پیغمبرانو. خټه چا تیاره کړه؟ د یتیمانو دپاره خدمت چاو که؟ پیغمبرانو که. دلته علما مفسرین حضرات ذکر کوي چې ګورئ چې مور پلار نیکانی، چې مور پلار نیکانی، چې مور پلار نیکانی، د اولاد د بچو د رزق انتظام الله د پیغمبرانو په لاس پوره کوي. تم اللہ والا بن، تم نیک بن، تم متقی بن، تم پرہیزگار بن، تز نیک شا. ستا د بچو کارساز الله تعالی دی. وهو یتولی الصالحین. اولاد بچی مدرسې نه مه محرومه کوه. لوی دولت د قرآن دولت دی او بیا چاته چې الله قرآن نصیب کړ، د چا چې قرآن سره ربط اور نسبت اور تعلق دی. وګورئ په دنیا کې چې څوک قرآن والا دی، څوک حدیث والا دی، څوک شریعت والا دی، څوک طریقت والا دی، څوک دین والا دی، د هغه زندګي مو ګوره. څوک چې دین نه لري دی هغه هم وګوره. توجه، تاسو اورېدلې پیژنې به. زه د 2 کسانو نومونه اخلم زر زر، تاسو به زر زر جواب مال راکې. ابو لهب پیژنې؟ 2021 والا نه یادوم، پخوا نه یادوم. پیژنې؟ پیژنې ابو لهب پیژنې؟ تاسو دا نږدې نږدې پیژنې، لږ لرې لاړ شه. ابو لهب پیژنې؟ اور بلال حبشي پیژنې؟ ولې ستاسو کاټلنګ ته راغلي اوس مردان ته راغلي پیژنې؟ وګوره حاجي صاحب د چې کوم کسان پہچان والی او ته د جرګې مشري، نو د پہچان والا فیصله کول جرګې والا ته اسانی، د پہچان والا فیصله کول جرګې والا ته. تاسو ابو لهب ججمنٹ به تاسو کوئ، زه فیصله نه کوم، ججمنٹ به تاسو کوئ، فیصله به تاسو کوئ، ریزلټ به تاسو راوباسئ، زه صرف تذکره کوم، دستخط پې ستاسو نه اخلم. توجه، ابو لهب تم وګوره اور بلال حبشي تم وګوره. ابو لهب، ابو مانا باپ، لهب مانا شغله. عربي ګرایمر کې ابو مانا هر ځای کې حاجي صاحب د ابو مانا باپ نه، په عربي ګرایمر کې د ابو مانا د والا. ابو څه مانا ده؟ ابو مانا ابو هریرہ هریری والا، ابو تراب خوری والا، ابو لہب شغلی والا. ابو لہب ابو لہب کیا مطلب؟ ابو لہب شغلی والا، ابو لہب مخورزی دی، ابو لہب خیستہ دی، خوبصورت دی، ابو لہب حسن و جمال لری اور د مکے پا خانانو کی غٹ خان دی، د مکے پا نوابانو کی غٹ نواب دی، د مکے پا سردارانو کی غٹ سردار دی، صاحب دولت دی، صاحب ثروت دی، حسن و جمال لری، دولت اور مال لری. او ته د ذات خبرې کې، ته د نسب خبرې کې پښتونه. مونږ ټول په دې مسجد کې چې ناست یو عجم یو. څه یو؟ وایه څه یو؟ څه یو؟ مونږ ټول عجم یو. ابو لهب عجم نه، عربی دی، په عربو کې هاشمی دی، په هاشمو کې قریش دی، په قریشو کې زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عم دی، تره دی، چاچا دی، کاکاجی دی.
هاشمیم دی قریشیم دی پیغمبر کاکا جیم دی تاسو نه تاسو کوم دی ابو لهب قرآن سره ملګرتیا کړې وه اوکې فیصله کړې وه چې قرآن سره فیصله ونه کړه قرآن سره محبت ونه کړ قرآن یې خپل نه کړ قرآن یې زده نه کړ قرآن یې ختم نه کړ ما وی ربه حسن و سرشتہ دولت و سرشتہ مال ور سرشتہ جمال ور سرشتہ اور عربیم دی هاشمیم دی د پیغمبر کاکا جیم دی خو تاسو نه تاسو کوم دی ابو لهب قرآن سره ملګرتیا کړې وه وای جواب کړی وه اوس راځئ چې قرآن سره ملګرتیا ونه کړه ما وی ربه حیثیت یې څه شو ربه انجام یې څه شو ربه اختتام څه شو ربه نتیجه سره وته رزلټ سره وته د رب قرآن مې کولو کړ رب کائنات آفاق کتاب کی رب کائنات قرآن مجید کی رب کائنات قرآن عظیم کی وہ فرمائل تبت یدا ابی لہب و تبادشی دا ابو لہب لاسونه دې تباه شي د هغه کړه وړه کسب ما اغنا هغه ته نجات ورنکړ ابو لهب تباه شو وای ابو لهب اوچت आवाज ابو لهب اوچت आवाज ابو لهب نوٹ کرنے والے اداروں ما نه دې تباه کړي په ما پرچه کټ نه کې چا چې تباه کړي په هغه پرچه کټ کوي په دې ډز نه وای ابو لهب تباه شو ابو لهب او چا تباه کړ هلته خلک وی غازی خالد لګې شو ابلی مردار کمه دا کار خو د الله تعالی دی دا خو وسیله شو دا د نیکانو ځای دی ها دا د منکرین ختم نبوت او د قادیانانو ځای نه دی اور زه په دعوې سره ویم زما نبی چې وفات کېده الله اکبر مخدومه کائنات امی عائشہ صدیقہ ز چیلنج ورکم د ټولې دنیا قادیانان له راشه زما نبی چې وفات کېده عائشہ بی بی وی حضور سره وپرمه چې مال مسواک نرم کا وی مال او مسواک نرم کا خاتم الانبیاء اخری وخت کې وی زما د خلی لعاب زما د خلی لاړی د رسول الله مبارک په دهن مبارک کې خلی مبارک کې ما مسواک نرم کړیو هغه اثر زما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلی مبارک ته مسواک نرم ک او دو په سنت طریقه باندې په خې طرف سر مبارک د امی عائشہ صدیقہ په خپل پتون مبارک کې خود اور دعا وکړه اللهم رفیق الاعلى ټول خلک کوئی مرګ داسې پکار دی اوس د ټول دنیا د قادیانیت د ذریت نه مطالبه کوم مرزا قادیان دا شانتي او زمونږ ډېرې داسې جنازې دي خلک پسخېږي هغه صحابي عاشق رسول دی تاسو به نوم اورېدلي عبدالله کوم عبدالله په نوم ډېر ګڼ صحابه دي عبدالله بن عمر دی عبدالله بن عباس دی زه د کوم عبدالله خبرو کوم پته چا ذهن کې شته کوم عبدالله کم درته یاد دی بل هم وایه څو نور وایه زر وایه چې ما ته پته ولګي چې سم زده کړي دي بل عبدالله ابن ابی بل عبدالله ابن عباس ماشاءالله جی بل وایه کنه بلا شي دی خو عبدالله پسې عبدالله ابن تعبیر بل عبدالله ابن محمد بل عبدالله ذوالبجادین صحابی دے مدینہ منورہ مضافاتو کی اسی کی توجہ خلق کوئی دا سے جنازہ زماوی دا سے قبر زماوی دا صحابی دے عبداللہ ذوالبجادین چھ خبر شو چھ مدینی منوری تا خاتم الانبیاء ما تا بدا ابو لہب خبر رایا دکے ٹھیک دا خاتم الانبیاء تشریف راوڑو عبداللہ ذوالبجادین دا طرف کور کی اسے دو پلار یہ وفاتو مور یہ جوندے وا دا عبداللہ ذوالبجادین راغی مسجد نبوی تا دا خاتم الانبیاء پا چہرہ انور باندی خپل نگاہ نظر واچو پیدا شپی عاشق شپی ایمان راوڑو مسلمان شو چی مسلمان شو دا خپل اسلام پٹو ساتا چی چاہتا نوے و چی مسلمانیم خود دو سیزونا نپٹی گی اے جی سیب دو سیزونا پټېدو والا نه دي یو چې څوک مسلمان شي ایمان راوړي نه ایمان نه پټېږي او دویم د عاشق عشق نه پټېږي ایمان نه پټېږي
خبر ښکاره شه ترې خبر شه دی د تره په کور کې اوسېده تره ورته وایي ستا ساز او سامان مال او متا ستا دا اس چې ته پې چکرې وې دا زما دي یا به خاتم الانبیا واخلې یا به دا پیغمبر واخلې دا محبت به واخلې دا مسجد به واخلې دا مدرسه او دا خانقاه به واخلې دا د تاجدار ختم نبوت به واخلې یا به مال او متا واخلې که مال او متا اخلې دا پیغمبر پرېږده که پیغمبر اخلې مال او متا پرېږده عبدالله ذوالبجادین دی ورته وایي هر څه پرېښودو ته تیار یم محمد رسول الله پرېښودو ته تیار نه یم هر څه پرېښودی شم خاتم الانبیا د پرېښودو نه دی محمد د پرېښودو نه دی پیغمبر مدینه خو د پرېښودو نه ده ایمان د پرېښودو نه دی اسلام د پرېښودو نه دی هر څه یې واغست جي صاحب دا ډېر ګران کار دی هر څه یې واغست مور یې ولاړه ده تره ورته وایي عبدالله ذوالبجادین تره ورته وایي ای عبدالله دا تا چې کومې کپړې چولي دا هم زما دي وباسه ستا په تن بدن چې کوم لباس دی عبدالله ذوالبجادین کورته لرې کړه شلوار چې لرې کوي مور یې ولاړه د مور مور یې ښه د مور ترحم د مور شفقت ته د چا شفقت نه رسي په انسانانو کې ها په رشتو کې وګوره مور یې خپل څادر راواغسته عبدالله ذوالبجادین ته راوغورځو عبدالله ذوالبجادین د مور هغه چادر په منځ دوه ټوکړې کړ یو ټوکړې نه یې لنګ ووهه او بلې باندې بره بدن پټ کړ یو چادر یې دوه ټوکړې کړ د دې وجې نه دته ذوالبجادین وایي یو چادر یو صادر یې دوه ټوکړې کړ ذوالبجادین ځان نه دوه صادرې تو کړي دي مسجد نبوي ته راغی باب السلام ها چې څنګه مسجد نبوي ته راغی را داخل شو حضور صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړو حضور ستا په عشق او محبت کې رانه هر څه پاتې شو هر څه مې پرېښودو ستاسو محبت مې ځان سره راوړ راغی صحابه ناستې قرآن زده کوي حدیث زده کوي مختلف اوقاتو کې جهاد کوي دعوت کوي اصحاب صفه دي هغه چبوتره ده هغه ډپه ده راغی اصحاب صفو کې کېناست چې کله اصحاب صفو کې کېناست تبه پرې راغله څه ورځې پس داسې ټمپریچر بخار پرې راغی په هغه تبه کې وفات شو بیا دومره کپړه نه و چې د ده کفن دپاره پوره شوي عبدالله ذوالبجادین رسول الله مبارک غسل ورکه غسل نه بعد د عبدالله ذوالبجادین پیغمبر اسلام د جنازه وکړه جنازې نه بعد قبر ته لحد ته کوز کړ چې لحد ته کوز کړ یو عظیم جلیل القدر صحابي چې نوم یې عمر رضی الله عنه دی چغې وله هغه وی چې کاش چې دا جنازه هم زما وي دا قبر هم زما وي دا جنازه هم زما وي دا قبر هم زما وي زه تپوس کیلو شم قادیاني چې څنګه مردار شوي دي په لیټرین کې د قادیاني پیروکار داسې ویلی شي څنګه د قادیاني جنازه او د هغه مرګ داسې دي زما ویلی شي وایي ویلی شي زه د ټولې دنیا قادیانان له چیلنج ورکوم توجه هغه ابولهب سره هر څه وو خو قرآن ورسره نه و الله تباه کړ تبت یدا ابي لهب وتب اور مقابله کې دویم قسمه یاد کړ بلال حبشي بلال حبشي ته وګورئ اجي صاحب وجیه دی مخاورز دی خوبصورت دی ښایسته دی څنګه دی څنګه دی ټولو دوی څنګه دی بلال حبشي ښایسته و د تاسو څنګه وایي چې ښایسته زه خو به الټه خبره زه کوم چې ګورم تاسو چې ویښ یې کو دی بلال حبشي ښایسته نه دی ښایسته نه دی ما بلال حبشي وجیه دی مخاورز دی ښکلی دی څنګه دی زه د ظاهر یادوم ایمان سره بیا وروسته ګورو صبر وکړه ظاهر څنګه سپینو که نه ما هغه مردان سیټي کې یو ځای کې بیان کو ما وی لیلا مجنون دا خو پېژنې دواړه که نه انشاءالله دا چې نه پېژنې نور به څوک پېژني ما د مجنون خپل نوم قیس و ای مجنونانو خلک په قیس نه په مجنون او چا سره چې تعلق د مجنون د هغې څه نوم و وایه که نه لیلا د لیل نه وتې لپس دی او لیل په عربی کې شپې ته وایي او شپه تکه سپینه وي شپه ها جي صاحب ماشاءالله شپه څنګه وي شپه څنګه وي لیلام توره وخه اے جی صاحب لیلام توره وا بلال حبشیم تورو لیلا توره وا خو شاعر وی 2021 والو شاعر وی زړه په دې نه دی چې تور مخ دی که سپین مخ دی چې کمې خوښ شي د کاپر مال هغه ښکلی مخ دی دا خو د پسند خبره ده دا د چایس خبره ده دا د خوښې خبره ده ها دا د انتخاب خبره ده اور هسې که زموږ ستاسو په زړه وه موږ به بلال حبشي په خپل جومات کې مؤذن کړي و تک تور بړسې شونډې چاودلې شوې پوندې دي بلال حبشي ته وګوره حسن و جمال نه لري دولت او مال نه لري په سر دستار په خپو پیزار نه لري حسن و جمال نه لري دولت او مال نه لري په سر دستار په خپو پیزار نه لري اور بلال حبشي غلام دی څه شی دی
حاجی صاحب غلام اور نوکر میں فرق یہ ہے کہ نوکر د خپل ځان مالک په خپل لیکن کومه محکمه کې چې دین نوکری کوي محکمه د معاوضه ورکوي جی پی فند ورکوي ټیا ډیا ورکوي او کور ته چلا رخصت کې پنشن ورکوي څه ورکوي پنشن ورکوي نوکر د خپل ځان مالک په خپل پر حاجی صاحب غلام هغه چاته وایي چې د خپل ځان مالک نه هغه مالک هم بل څوک دا بلال غلام نو غلام ابن غلامو حسن نشتا دولت نشتا جمال نشتا دستار نشتا غلام هاشمیم نه دی قریشیم نه دی تکتور حبشی دی خو تاسو نه ما تاسو کو ما فیصله به تاسو کوي د بلال حبشي قرآن سره ملګرتیا کړې وه قرآن سره مرګرتیا کړې وه چې قرآن سره مرګرتیا وکړه ما وی ربه حیثیت څه شو انجام څه شو نتیجه سره وته رزلټ سره د رب قرآن د نبی فرمان مشکات المصابیح لیلة المعراج د پیغمبر د معراج واقع مې راوړوله سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام نه مسجد اقصی ته ورسید سپونو کې خلک خډیر دي جبرائیل عرض کو حضور دا په سپونو کې خانان نه دي ملکانان نوابان نه دي دا په سپونو کې چې څومره دي دا ټول نبیان دي تاسو مخکې شئ دوی ته 2 رکعاته مونځ وکړئ الله تعالی تاسو امام الانبیا جوړ کړئ څوک د کلی امام دی څوک د جنازګاه امام دی څوک د عیدګاه امام دی څوک د ملکانانو امام دی څوک د خانانو امام دی څوک د حکومت امام دی څوک سرکاری امام دی زما پیغمبر امام الانبیا دی پہلا اسمان آدم علیہ السلام دویم اسمان شیس علیہ السلام دریم اسمان ادریس علیہ السلام سلورم اسمان یونس علیہ السلام پنځم اسمان هارون علیہ السلام شپږم اسمان موسی علیہ السلام وم اسمان ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات شو سدرۃ المنتهى دا الله عرش ته ورسید جبرائیل پاتې شو او د دیوبند عقیده وره د نورانی سردار د دیوبند عقیده وره د نورانی سردار د نورانی مخلوق سردار جبرائیل دی د نورانی مخلوق سردار د ټول نورانی مخلوق سردار جبرائیل دی سدرۃ المنتهى ته چې ورسید جبرائیل عرض کو حضور نور که برزم وزر می سوزی نور که برزم وزر می سوزی ما د دیوبند عقیده وره کوم ځای کې چې د نورانی سردار د جبرائیل انتها وشوه هلته نه زما د نبی ابتدا وشوه سبحان الله ستا نور خو ټول ښکته پاتې شو نور والا ښکته پاتې شو ته د دیوبند د عظمت نه څه خبرې توجه ښکته پاتې شو عرش ته ورسید ملاقات شو واپس راغی چکر وی جهنم کې چکر وو جبرائیل مرګ عذابونه ولید د سنگل شاه عذاب ډبل شاه عذاب د انډرپلې عذاب د سودخورو عذاب شکر دی پاکستان کې نشته د رشوت خور مونږ ټول اولیاء کرام بزرګان دي یا الله شکر دی چې دلته رشوت نشته سود نشته کرپشن نشته شکر دی اولیاء یو ملک اولیاء دی سلطنت اولیاء دی مونږ ټول بزرګان یو کنه ان شاء الله الحمدلله الله دې مکی امين عذابونه ولید سنگل شاه ډبل شندر پلې اوس داسې خلک راوت ماډرن دور دی د کړچ موبایل دور دی خلکو غلط کاروبار له ګولډن نوم کېښود لکه مثال په طور تاسو چرس حرام دی چرس ستاسې په شاهد کالونیا کې کاټلنګ روډ باندې مردان کې چرس وایې که نه چرس که چپ پاتې کېږي ورځه ډي سي پي ته او ډي پي او سره رابطه کوم سی چو ته هم وایم شبه چرس اوسې کار اوسې خوند وکړه ولاقل تکبیه الاشاره پوه شول که مثل کوتکن ولا وړو بهرحال چرس حرام دی چرس او په میډیکل سٹور کې د حکیم سے په دواخانه کې چې دارو ملاویږي وای دارو حلال دی دارو اور چرس اوس رښتیا وای چرس والا چرس د دارو وای کنه وای سار وختي به رواني ځان به ګرئ هلکه څه چل دی یاره جسم دارو راوړم ته جوړوې میډیکل سٹور ته روان دی 400 تاجی صاحب 400 دارو ہوئی رشوت 6 پانی ہوئی 6 پانی اور سود دا منافع ہوئی علاقہ دا سشے دے ہوئی دا منافع دا کم خلق چی سودی کاروبار کی دا پیغام اغی تورا سے تاسو طول اولیاء ہے تاسو کی نشتا تاسو بزرگان ہے تاسو منگ ندیر خیے تاسو پریزگار ہے ورشا چی کم خلق سودی کاروبار کی دے لے کئی چی مال میں ڈیر شی مال میں وائے مال میں جسے قرآن کولو کا اللہ قرآن کی سود بارہ کی ہوئی یمحق اللہ الربا سود سر مال گھٹاوی گی سود سر مال کمی گی سود سر مال تباہ کی گی کہ قرآن وہی سود سر مال گھٹاوی گی تباہ کی گی اور دی سود سر مال ڈیروم پا غلط دی کہ نہ دی دا قرآن ترتیب خلاف دی کہ نہ دی وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ
صدقات کوا مال ډیریږي سود سره مال نه کم ظالمان چې سودی کاروبار زه کوم چې ډیرو مې ډیر بشي سود ته منافع وي رشوت ته چې پاڼي وي چې پاڼي او پروژه کې ورته بیا رشوت ته کجوري وي کار د لکوم کچرو کې تشریف فرمایم راشه خو کجوري له خو به سره کې کجوري سنگل شا ڈبل شانڈر پلے عذابونه په جهنم کې چرته جبرائیل مرګر شه عذابونه ولید جهنم نه راغی زمانه به جنت کې چکر لګی چکر په دوران کې سیر په دوران کې آهت سنائی دی आवाज وریدو شور وریدو کرساری وریدو زمانه به فرمایل جبرائیل دا شور د سدي دا کرساری د سدي دا شور د سدي دا آهت د سدي جبرائیل عرض کو حضور پزمکا ستا خادم پزمکا ستا غلام پزمکا ستا نوکر پزمکا ستا عاشق بلال حبشی دے گرزی پزمکا دخپو آواز جنتیان اوری بلال حبشی دخپو آواز چرتا ورسیدو پوچھتا آواز چرتا ورسیدو ماوی ربا پیسله به تاسو کوي ماوی ربا حسن و جمال ورسره نشته د خپو اواز جنت ته ولې ورسېده دولت او مال ورسره نشته د خپو اواز جنت ته ولې ورسېده په سر دستار په خپو پیزار نشته د خپو اواز جنت ته ولې ورسېده خانم نه دی ملکم نه دی نواب هم نه دی هاشمیم نه دی قریشیم نه دی د پیغمبر کاګاچیم نه دی حبشي دی تک تور دی کالا بلال دی غلام دی مې د خپو اواز جنت ته ولې ورسېده جواب تاسو ټول راکړه ځکه چې قرآن سره ملګرتیا قرآن سره ملګرتیا دا یو مثال به کافی بلال حبشی سره سم نو لیکن قرآن ور سره کامیاب شو که ناکام شو اور ابو لهب د پیغمبر کاکاجی دی څه خلکو نه په دې ځان ورک شوي زه قریشي ما سټینډر قریشي سټینډر سو کوئی ز قریشی ما سو کوئی ز هاشمی ما سو کوئی ز عربی ما تانه په هاشمی ځان ورکش قریشی ځان ورکش مای وورا هاشمی او قریشی کو ابو لهب مو خو چې قرآن ور سره نو کامیاب شو که ناکام شو اولاد بچو ته قرآن خی ورته خی بچی سکول تم لیگا کالج تم لیگا یونیورسٹی تم لیگا مالا کالج پکار دی یونیورسٹی پکار دا سکول پکار دی مالا مسجد مدرسہ مرکز خانقام پکار دا وو راجی صاحب دیکھو ما شمان لس چی ختم کو ماشاءالله دی سکول تم زی بدلته مدرسې جمعات تم راضی کنه راضی داسې والدین نظر خوشالم داسې استادانو محله او کلی او کالونه ولنه زه خوشالم خو راجی صاحب سکول زمونږ ضرورت دی او قرآن هم مقصد دی مونږ له ضرورت هم پکار دی او مقصد هم د سکول ته دمزي سکول ته دمزي کالج ته یونیورسټي ته دمزي او جمعات کې به مدرسه کې به قرآن هم زده کوي ټیک ده اکم ماشومان چې صرف سکول ته ځي سکول کې څه زده کوي تاسو ته پته ده او جمعات ته نه ځي هغې نه یو شکایت کوم چې صرف سکول ته ځي جمعات ته نه ځي قرآن نه وایي سپاره نه راخلي نو سکول کې به څه زده کوي CAT کیټ منه بلی DOG ډاک منه کتا نو چې کور ته راشي مور ته وایي بلی او پلار ته وایي کتا خو چې کیټ او ډاک زده کوي چاته به کیټ چاته به ډاک وي په کیټ او ډاک نه تیر شه قرآن ورته وښیه حدیث ورته وښیه شریعت ورته وښیه طریقت ورته وښیه که نور سم ورته نه ښیې ختم نبوت ورته وښیه دین او عقیده ورته وښیه توجه سکول ماله ځکه پکار دی کالج پښتنو کې پریز نشته موږ ډاکټران پکار دي وایي ډاکټران دا لارې ټولې ګډې وډې دي انجینرانو دا ملک ګډ وډ دی موږ له بهترین سیاستدانانو موږ له ساینسدانانو چې په هوا کې چکرې وایه پایلټانو خو دې هر څه سرې سرې مالک په مسجد کې په مصلی باندې امام اوس ما قدرتي مولیانو سره نه لګي قدرتي ډاکټر پکار دی انجینر پکار دی ساینسدان پکار دی او چې ما امام دی په مزه وي پکار دی هلکه خوري دې څه وایه په مسجد کې په مصلی باندې امام روژه راله تراویح دپاره د قرآن حافظو تاسو څو رکعته تراویح کوئ ما ته یو کس وایي چې اته دي ما چې ښه ما ته چې اته دي ما ته شل دي هغه بیا چې ما مناظر اسلام خو یو مفتی صاحب زه مناظر اسلام نیم خو دومره واوره توجه چې ته وایې اته دي او زه یم شل دي نو چې ما شل وکړې زمونږ په شلو کې اته رالې چوې ولې ما سره بحث ولې کوې خو ما اتم ومنلي مونږ چې شل وکړو اته پکې رالې چې شل وکړو اته پکې رالې بحث ته ضرورت شته راشه کېنه تراو کې شاته ودرېږه چې مونږ اته نه واوړېدو بس ته ګیر بدلوه مونږ به خپل شپه پوره که مونږ سره ټایم ډېر دی به هر حال تراو دپاره د قرآن حافظ ما ته د قرآن تجوید وښیي د قرآن قاري د سنتو مطابق زندگی راشي مبلغین او تبلیغیانو
تبلیغیانو زما د اسلام حفاظتو کی مالا مجاہدینو زما د باطن اصلاحو کی پیرانو مرشدانو پکار دی نو مسجد مدرسه آبادو او دی وخت کې مقابله ده د اسلام او د کفر مقابله ده د امریکای او زما د پیغمبر مقابله ده د اسرائیل او زما د پیغمبر مقابله ده پته نشته څوک لاړ اسرائیل پسې لاړ ولی لاړ څنګه لاړ چې شی ورته خولې و راجی صاحب نن مقابله ده د کفر د اسلام مقابله ده نن مقابله ده زما د پیغمبر د امریکای مقابله ده نن مقابله ده د حیا د بے حیا مقابله ده مقابله ده د نکاح د زنا مقابله ده مقابله ده د دیندارۍ د بی دینۍ مقابله ده مقابله ده د تقوا او د بے حیا مقابله ده د نکاح د زنا مقابله ده نن امریکا چې کومې خبرې کوي موږ هغې منلو ته تیار اوس راجي صاحب امریکاوی بے حیائی عام کے زما نبی فرمائی حیا عام کے امریکاوی زنا عام کے زما نبی فرمائی نکاح عام کے امریکاوی بے دینی عام کے زما نبی فرمائی دینداری عام کے امریکاوی بیل مازہ شے زما نبی فرمائی منز گزارہ شے امریکاوی گانا بجانا کی مصروف شا قرآن پریدا زما پیغمبر فرمائی قرآن وایا درود شریف وایا ذکر کوا امریکاوی لاس میں ملا وخا زما پیغمبر فرمائی مصافحہ کوا امریکاوی د بیمار پرسی میں کوا زما پیغمبر فرمائی د بیمار پرسی کوا امریکاوی چې په کرونا کې څوک مړ شي جنازې له مزه زما پیغمبر فرمائی د مسلمان په جنازه کې شرکت کوا امریکاوی ځان لشي 6 فٹ فاصله رکھیے لکه تاسو په عمل کړئ 6 فٹ لري نه سې کنه ویلن ناسته توجه امریکاوی 6 فٹ فاصله رکھیے ځان لشه زما پیغمبر فرمائی د ځان لنا د جمع منز افضل دی وای د امریکای به منې که د پیغمبر به منې د امریکای دا وری 2020 ختم شي اسلام ختم نه دی قرآن ختم نه دی د پیغمبر تعلیمات ختم د امریکای منې که پیغمبر به منې زما پیغمبر فرمایي مسلمان سرلاس میلاوي اوس پکې هغه دور راغی سنګري میلاوي دا چل کوي هلکه دا څه کوي تاسو کې کم از کم کډیر نه تاسو کې په تبلیغ کې سیروزه چا لګول لاس اوچت کې ماشاءالله جزاکم الله تقریبا ټول لګول شکر دي بهرحال دا مسله تاسو اوریدل علماء او مشایخ او پیرانو مجاهدین یو مسلمان بل مسلمان سره لاس ملو کی لاس پری خودونه مخکې څه چل کیږي وای څه چل کیږي دا ګناهونه چې معاف کیږي او دوړي کې ورزيږي چشمو کې ښکاری دوربین کې ښکاری خورد بین کې ښکاری د لیباټری کې ښکاری نو ما چې لاس ملاولو پرې خودونه مخکې ګناهونه دوړېږي ریجېږي ما وی کرونا دې پکې دوړېږي لاسونه ملاوخې او دې دوړېږي کرونا اور څه به چې خو زه به مړ شم په لاس مې ته به مړ پښتنو خفه کېږم د اخلاص لاس ملاول هم پرېښوده که چېرته لاس ملاوم کې بیا 15 منټه مګې چېرته راوړېدلې نه کرونا پکې راغله راوړېدلې نه دا ته کوم خوا لاړې لاس ملاول د پیغمبر سنت طریقه دکه نه ده زه به لاس ملاوم زبا دا بیمار پرسی کوم زبا دا مسلمان پا جنازه کی شرکت کوم زکا ٹکڑے کیگم ٹکڑے دشم کزا مر کیگم مر دشم کزا شہید کیگم شہید دشم ما تا چه کم مرض لگی او دی لگی زبا دا پیغمبر پا سنتو بانے زان قربانوم سنتو کی زما دا پیغمبر سنتو کی خیر دی سنتو کی تل راواخلا تل پیجنے ترازو سونار کی ہو لوہار کی ہو پتہ لکی یو طرف ته د پیغمبر سنت طریقه کېده بل خوا پتہ لکی امریکا برطانیه د هغې سوچ فکر نظریه کېده زم د تلې کم جانب کم اړخ ته چې زما د پیغمبر سنت طریقه ده هغه وزنیم ده هغه باریم ده سنتو کې خیر دی وای سنتو کې او د الله سنځل خو د پخوانه په پښتنو کې شته او نیکانو مسلمانانو کې شته که نشته تا په تبلیغ کې مو اورېدلې علماو نه روټۍ نه مخکې لاسونه وینځل نه وچول او روټۍ نه پس لاسونه وینځل وچول دا پښتنو کې شته که نشته اسلام کې شته که نشته پاکستان افغانستان کې وایي شته که نشته خو خفه کېږئ ما لاس وینځل خو د پیغمبر سنت طریقه ده خو نه ما پابندي کوله او نه تاسو خو چې کله د امریکای برطانوي ډاکټرانو وي چې کرونا سے بچاو کېږي هاتو کو دویا کرو اور 20 سیکنډ دویا کرو هر سړي لاس وینځل له دومره زور ورکړو په مردان کې د صابونونو تباهي وکړه تا مخکې دومره صابون استعمال کړی وه جي صاحب مخکې ډیټول سینیټایزر د تباهي وکړه ما وی لاس به وینځو ما په اټک کې بیان کوو ما اټک والا ته وی کرونا کی ڈر کی وجہ سے ہاتھوں کو نہ دھویا کرو کرونا کی ڈر کی وجہ سے ہاتھوں کو نہ دھویا کرو سنت سمجھ کر ہاتھوں کو دھویا کرو پخیل از خوراک کوم جی سے دا زما عادت ته پدې ثواب نه ملاويږي پخیل از خوراک کوم دا زما د نبی سنت ته پدې ثواب ملاويږي سنت باندې عمل وکړو د غیر مخالفت وکړو لاس به ملاو با که کرونا وړي درا وړي د بیا
خو بس یو ځل به مړه شو که نه چې مړه شو مړه نه یو شهیدان شو او ته څه کوې چې لاس نه میلاوېږي ته زه ژوندی پاتې شم نو ته نیغ نیغ کېږې سلمه ته به لاسه توره کوې ورځه پې سنتو مطابق ژوند تېرو دا ختمونه د الله قبول کړي د علماو د محنت آینده موقع میلاو شو زما ثوابۍ کې پروګرام دی لہٰذا زه به اجازت غواړم نور پروګرام به جاري تاسو به خپل لمونځ کوئ زه به لمونځ په لار کې وکړم د ختم نبوت دفاع ټول به کوي انشاءالله چې د چا کم جماعت کم تنظیم او کمې پارټۍ سره تعلق وي یې دي پکې پاکستان کې څومره پارټۍ دي ټولو پارټیو والا مسلمانان دي که نه دي که نه دي خو د ختم نبوت مسله اجتماعي ده کوو به انشاءالله اور په 11 فروری باندې مرکزی عیدگاہ کې انشاءاللہ مردان کې انٹرنیشنل ختم نبوت زیر اهتمام د ختم نبوت پروګرام دی که ختم نبوت پروګرام د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دام زما اکابر دی که انٹرنیشنل دی دام زما اکابر دی که شبانی ختم نبوت دی دام زما اکابر دی اور که مجلس احرار امیر شریف عطا الله شاه بخاری د علماء دیوبند د ختم نبوت جماعتونه سلور دي سودی نسمانی کتابونه سلور دي مقرب پرشي سلور دي مسلکونه سلور دي مذهبونه سلور دي پاودس کې پر سلور د پیغمبر یاران سلور موسمونه سلور دي موسم کې حروف به 4 بیا د پنجاب د اٹک فضا جوړه کې زماړه به خوشحال شي حق یار 4 حق یار لګ 2 منټو د پر خیر د پنجابیان شي حق یار بلند واسه حق یار گنبد کے حروف 4 خضرا کے حروف 4 اوپر کے حروف 4 نیچے کے حروف 4 یہاں وہاں کے حروف 4 موسم بھی 4 موسم کے حروف بھی 4 حق یار سمتونه سلور دي مسلکونه پاکستان کې موسمونه پاکستان کې سړی دی تاسو به پیژنئ پاکستان کې سړی دی هغه په پاکستان کې 12 موسمونه دي چې د ایجوکیشن کم ځای حاصل کړي هم پیژند کنه 12 لکه موسم بھی 4 موسم کے حروف بھی 4 آسمانی کتابونه سلور مقرب پرشته مسلکونه سلور دي مذهبونه سلور دي بیا زر جواب راکې پہلا فرصت کې تبلیغ کې څو میاشتې دي وایه کنه تبلیغ کې څو میاشتې دي ما تخبه کې بیان کوم چې ما دا سلور شروع کړم ما یاران سلور امامان سلور مسلکونه شافعی مالکی حنبلی حنفی سلور د تصوف او طریقت سلسله قادریه چشتیه سهروردیه نقشبند سلور دي جنازي موږ کې تکبیر سلور دي په تبلیغ کې میاشتې سلور دي یو کاکا پاسد ما ته مفتی صاحب دام پکې وایه کنه چې ودونم سلور ما زه ټیک د مسنا ثلاثه و رباع ودونه دومره کور یارولې چې سمواز نه راځي ما ته معلوم شوی ښه زر جواب راک بیا به سره کور ګور اوس وایه ودونه ډیر په زړه درځېدو یې وایه خو زه ودونه ابے جی سے بجیبه خبر در پاکستان کې سلور یاران نه منې څخه چټ شیګان دام شته سلور حروف والا جهاد چې نه منې څخه چټ قادیانان چې جهاد نه مني قادیانان دام شته د طریقت چې سلور سلسله نه مني دام شته سلور امامان چې نه مني دام شته د تبلیغ چې سلور میاشتې نه مني دام شته خو ما اوسه پورې پاکستان کې د سلور ودونو منکر پیدا نه کړ دې له دا مشران هم تیار دي وایي که چېرته الله ورحمېده د دې منکر پیدا نشه په سنت طریقه هر مسجد کې د قرآن درس کېږي د حدیث درس کېږي مراقبه کېږي ختم خواجګان کېږي د فضل مال تعلیم کېږي گشت کېږي مشوره کېږي دې مسجد کې کېږي د قرآن درس کېږي وایه د فضل مال تعلیم کېږي گشت پکې کېږي د څه پرس کېږي گشت کېږي بیان مشوره کېږي بت پرس کېږي تعلیم مشوره کېږي مردان سیټ کې مې یو کس ته ستاسو مسجد کې د قرآن درس کېږي ما ته او جي ویم د حدیث درس هم کېږي وي او جي ویم مذاکره کېږي وي او جي ویم گشت هم کېږي وي او جي ویم تعلیم کېږي وي او جي ویم 6 نمبر مذاکره کېږي ما ته وي او جي ویم ختم خواجګان کېږي وي او جي ویم د قرآن درس کېږي وي او جي ویم د حدیث درس هم کېږي وي او جي زه خبره کوم دې ما ته وي او جي ماشه دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي که نه او څنګه تاسو وي او ما ته وایي چې او جي ما ورته ته په خپله پکې موجود دی ما ته وایي نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماسټر صاحب ممبر صاحب ملک صاحب چیئرمین صاحب کونسلر صاحب پروفیسر صاحب ماسټر صاحب ټیچر صاحب ډاکټر صاحب او کاکا ماما اجي صاحب حافظ صاحب قاری صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاویږي نو چې مرګري جوړاویږي ته په کروز میزایل لګېدلې جماعتونه به آبادوي انشاءالله علماء صلحاء مجاہدین پیران و تبلیغیان و سرکیرو بے انشاءاللہ پدا خبر بان اکتفا کم نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے نہ موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت پہ قربان ہے واخر دعوانا